سره ورکړو دا خاورې به نشي دا ودې به روان شي. موږ د سوات قومي جرګې له اړخه د ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یو. حقیقت دا دی چې دا ناسته یو تاریخي ناسته ده او تاسو دا مه ګڼئ چې یاره دا کوشش او دا زیار به بې نتیجې وي. دا خبره سوات قومي جرګې ډېر پخوا نه کړې ده، د 2-3 کالو نه یې کوي چې سوات د خلکو دی او دا د سوات د خلکو کور دی او چاته کور بل سړی نشي آبادولی. که مونږ غواړو چې د دې کور د مونږ واکمن یو، د دې کور اختیار دی زمونږ په لاس وي، په دې کور کې چې څه عمل کېږي، که هغه د ترقۍ وي، که هغه سیاسي وي، که هغه معاشي وي، که هغه د بیا ودانۍ وي، هغه دې زمونږ په مرضۍ وي. که زمونږ دا خواهش وي نو بیا دا د نغري په غاړه په شکایتونو نه کېږي، دا په حجرو کې په ځان له شکایتونو نه کېږي، دا په تشو ګیلو نه کېږي. د ښځو په شان دې ته به یو ځای کېدل غواړي، جرګه کېدل به غواړي، خپل اواز به یو کول غواړي او خپل جدوجهد به یو کول غواړي. د دغه جدوجهد دپاره مونږه د سوات قومي جرګې دا ستاسو جرګه ده او د دې پلیټفارم نه مونږه هغه حاصلات کولی شو، هغه ګټې کولی شو چې هغه د یو بل پلیټفارم نه ممکن نه دي. ظاهره خبره ده چې ډېر شي تنظیمونه به ډېر شي خلک به خو یو داسې تنظیم، یو داسې ټولنه، یو داسې جرګه چې هغه د سوات د خلکو نماینده وي، چې هغه د چا په اشاره کار نه کوي، چې هغه د چا دپاره کار نه کوي، چې هغه ټاوټ نه وي، هغه خوشامدګر نه وي، هغه چاپلوسه نه وي، چې هغه چاته یسر نوسر نه وي، بلکې هغه د قام خبره کوي، د دې خاورې خبره کوي. نو د دغې دپاره ضروري ده چې موږ په یو پلیټفارم یو او موږ هغه ټولې فی الوقت هغه ټولې سیاستونه، هغه خپل قبایلي مزاج، سیاسي تفرقات، د خیل هیل تفرقات، هغه ټول څیزونو باندې موږ یو غټه تیږه کېدو او د سوات په وحدت، د سوات په خبره، د سوات په ایشو، د سوات په امن او د سوات په بیا ودانۍ باندې یو شو. زه ډېرې خبرې نه کوم، دا تاسو ټولو ته په خیرالۍ وویلی شو. په دې محفل کې موږ سره صحافیان ملګري هم ناست دي. ټولو ته زه په خیرالۍ وایم د سوات قومي جرګې له اړخه په خیرالۍ او موږ امید ساتو لکه څنګه چې زمونږ د سوات پریس کلب ټولو غړو، ټولو صحافیانو همیشه د سوات قومي جرګې هر یو جرګې ته، هر یو پروګرام ته ډېر لوی کوریج ورکړی دی. مونږ دا تمه ده چې دې به دا جرګه چې ده، دا د خلکو نماینده جرګه چې ده، دا به دې نظر انداز کړي نه او دې ته به دې دومره کوریج ورکوي چې هغه واکدارو ته چې کم واکدار، کم خلک دلته څه کول غواړي چې هغې د سوات خلک چې کوم دی په خپلو فیصلو کې شامل کړي. دې نه پس زموږ په دې محفل کې یو داسې شخصیت ناست دی چې هغه شخصیت ما په اول ځل په پېښور کې ورسره زموږ ملاقات وشو کله چې په سوات کې یو په موږ باندې د دهشتګردۍ خپسه کېناسته او چا بړک نشو وهلی. د دهشتګردو د ملا فضل الله او د هغه د شرپسندو ملګرو به چا نوم نشو اخیستی، چا به د نغري په غاړه او په حجره کې او په بیټکونو کې د هغو ذکر نشو کولی. په هغه دور کې چې بیا د سوات خلک ډېر زیات پریشانه وو، زموږ لار ګودر نه و، د وتو لارې نه وه. په هغه دور کې په پېښور کې یو حجره داسې وه چې هغه حجرې ته مونږ راغونډ شو. په هغه حجره کې مونږ د سوات قومي جرګې تابعه وکړه، په هغه حجره کې د سوات مشرانو خپله اورنۍ غونډه وکړه او د هغه حجرې نه چې کوم اواز پورته شو، هغه اواز صدارتي محل ته مو رسېدو، هغه اواز د وزیر اعلی هاوس ته مو رسېدو، هغه اواز کاناډا ته، امریکې ته او برطانیې ته مو رسېدو او د هغه اواز برکت و چې په سوات کې ټارګېټډ او فوکس اپریشن وشو او موږ نن د دهشتګردو نه خلاص یو. دغه لوی شخصیت ارباب وزیر صاحب دی. زه د سوات قومي جرګې له اړخه او د سوات د ټولو خلکو د اړخه تاسو ته په خیرالۍ وایم او دا د سوات قومي جرګې دپاره ډېر د ویاړ او ډېر د فخر باعث حساب هم چې تاسو نن زموږ سره په دې محفل کې ناست یې. دې نه پس زه د سوات قومي جرګې د کارنده کمیټۍ یو ډېر تکړه غړی چې هغه سوات قومي جرګې ته خپله وینه